خدای ډیر غفور و رحیم دی. که تو الموز نه وکو پروردگار عالم ډیر کریم دی، قضا به وکي. خو لیکن حقوق العباد څه کوم دي دوی کې په کار د انسان ډیر محتاط شي. ویلې قرآن ایمو تاسې دپاره چی دی؟ عین زندگی دی که نه دی؟ تاسې اټول قرآن وکسوئ کوم ځای کې خدای خپل حق ذکر کړی دی، خدای ډیټیل نه دی خیال، مختصر غندي و آقیموا الصلاة بس لمونځ وکوئ، مختصر غندي و آتوا الزکات زکاتونه ورکوئ. خو لیکن څه قرآن کې کوم ځای کې حقوق بشر مسله راغلی دی، د انسان و حقوق خبره شوي دی، خدای تفصیلا مکمل بیان کړی دی. د مؤمن دا حق دی، دا حق دی، دا حق. تاسې میراث مسلې وکسئ قرآن کې، تاسې وکسوئ میراث آری و بیلا بیلا پردن اشاری سنا وضاحتن اشکارن پروردگار علم آرم مسئلہ پردن بیان کری دے، تفصیل سے بیان کری دے. ایرہن مسئلہ وکسا تفصیل سے بیان کری دے، نکاح مسئلہ وکسا تفصیل سے بیان کری دے، طلاق مسئلہ وکسا تفصیل سے خدای بیان کری دے. یعنی چھتا حقوق بشر خبر شوی دے، خدای تفصیل سے بیان کری دے. یعنی دغی خبری طرف تا خدای اشارات کری دے څه حقوق بشر کې ودر شوی، د خلکو حقوقو کې ودر شوی. چا سي غیبت ونه کوئ، چا سي تهمت ونه تړوئ، چا نه غصب ونه کوئ، میراث کې تاسې محتاج شوی. یعنی د حقوقو ناز خبره څه خدای څه کړی دی تفصیلا بیان کړی دی. د دپاره څه وا انسانو زه خو ډیر کریم خدای یم، زه ډیر غفار یم، ډیر بخشش کوونکی یم. خو لیکن که چیرې حقوق بشرو د پامال کړله هغه ځای کې بیا خدای ته څو پورې عبد بیان مواب نه یې کړی، ته چونه د غصب کړی، چې د تکلیف رسولی دی، خدای دې ته ګوره پورې بیا تاسې نه مواب. صلوات وایي محمد